बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द पेखवर गग सर आज़म साज कोरबा मोहम्मद इरशाद प्रोग्राम की तास्ता हर कले वायु ग्रानो गतुन को पटूल मुल्क की द कोरोना वबाल वाजी द शपगु म्याश्तो द मुअत्तली नपस तालीमी इदारे हगा दोबारा कुलाव शवी दी कमी तालीमी सरगर्मी दी क्लासों दी हगा दोबारा शुरू शवी दी और दगा सुम तालीमी इदारी चिकम दी द हायर एजुकेशन कमीशन लखवा दगा शानी द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लखवा और तालीम महकमे लखवा ची सुमरा एसओपीज दी दागी एसओपीज लान दी दगा टोली तालीमी इदारे योजल बिया बहाल करशवी दी गान गदुन को पनन प्रोग्राम के उमंगा प मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेजों की और स्कूलों की द उस्तादानों सरा द हागिर इंतजामिया सरा और तालिब इल्मानों सरा खबर या तरीक़ों कि तालिब इल्मान सुमरा खुशहाल दी ची दगा शपग में शिपास द्वी दा क्लासों बहाल शू इंतजामिया सर बखबरी को ची कम द कोरोना एसओपीज़ दी पागिबानी हागी सुमरा अमल दरामद कई और द कोरोना वबा खबर कमंगू को नो अल्हम्दुलिल्लाह पकिसुन की तडेर रहा दे पूरी कैमरा गले देखो उस खत मैंने रहा एहतियात चिकम देना ज़रूरी रुदा एहतियात चिकम दे पता मानी सुमरा अमल दरामद की इन प्रोग्राम के बाद मंगा खबर या तरीको नुजू द तालिब इल्मानों सरा अवल खबरी को दागिन उस तबिया इंतजामिया सरा खबरी को और द उस्तादान सरा खबरी को चागी से हुई गान गतुन को प्रोग्राम के मंग सरा द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मौजूद दे दागी ने बता पूछना को सर डेर मनना लग बरदा हुई कम एक्टिविटीज़ हुआ दोबारा बहाल शू स्टाफ से तैयारी यानी दागा दागा पारा चिकम कोरोना एसओपीज़ हायर एजुकेशन नूर हुकूमत के लिए दागी वानी सुमर पूरी दा की तरफ से तैयारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल न چې دا وبا شروع شوی مارچ کې هغه وخت کې زموږ سیمستر نیمه تر رسیدل کم چې د پسرلی سیمستر سپرینګ سیمستر وته وایو باقی مانده نیم سیمستر مونږ آنلاین سکسسفلی وچلو په کامیابی سره او هغه مونږ ریزلټونه سبمیټ کړو هغه سیمستر ختم شو اوس د الله په فضل و کرم سره د کرونا په مریضانو په تعداد کې ډیر زیات کمی راغلی دی او دا زموږ باندې د الله تعالی یو ډیر لوی رحم دی نن مونږ ډیر په خوشحالۍ سره دا اظهار کوو چې د نن زموږ یونیورسيټي مرحلهوار کولاو شوه زموږ څه کلاسونه چې دي هغه مونږ آنلاین بچلو او څه کلاسونه مونږ فزیکلی دلته شروع شو مثلا د نن زموږ د پی ایچ ډي ایم ایس ایم فل کلاسونه شروع شو د نن زموږ د اووم سیمستر چې کم اخرنی تبزی هغه شروع شو دغه شانتي مونږ به مرحلهوار روان یو فرست سیمستر به مونږ د 28 سپتمبر نه شروع کوو دغه شان د پی ایچ ډي او د ایم فل چې کم نوي داخلي په دې کال کې روانې دي اب موږ د 1 اکتوبر نه شروع کوو خو زمونږ آنلاین کلاسونه کم چې مونږ دلته کسان نه دي راغوښتي هغه مونږ په آنلاین باندې د نن هغه شروع دي د دې مقصد دا دی چې مونږ مرحلهوار د یونیورسيټي کولاو کو چې داسې ناخوشګواره واقعه ونه شي او د دې لپاره مونږ تاسو به ګورئ د یونیورسيټي په مختلف ځایونو کې مونږ هغه حفاظتي تدابیرو لپاره بینري اویزان کړي دي اویرنس سیمینار هم کوو سټوډنټ کې اویرنس هم پیدا کوو چې هغوی ماسک اچوي لاسونه بار بار وینځي د یو بل نه فاصله ساتي نو که په دې تدابیرو باندې احتیاطي تدابیرو مونږ عمل وکړو نو انشاءالله چې مونږ به د تعلیمي سرګرمۍ مخ په وړاندې بوځو او د دې وبا نه به هم مونږ خلاصې بیا مونو دا وبا کمه شوې ده خو خطره اوس هم موجود ده چونکې په مونږ باندې یخنیانې را روانې دي زه خپله د دې فیلډ ماهر یم چونکې په یخنیانو کې د زکام او د وایرس د حملې زیاتی نو موږ له به ډېر زیات احتیاط پکاري چې موږ په آینده وختونو کې د کم چې حکومتي ایسوپیز یا حفاظتي تدابیر موږ ته رالیږلي چې په هغې باندې موږ په سختۍ سره عمل وکړو او نه صرف د تعلیمي سرګرمۍ مخ په وړاندې بوځو بلکې د دې وبا نه هم ځان خلاص کړو سر دلته چې کوم فیکلټي دا ټیچر دي سټوډنټس دي هغې څومره ایسوپیز دي په هغې عمل درآمد پوره کوي چونکې د نن یونیورسيټي خلاصه شوې ده نو مونږ کوشش کوو چې د دې بینرو په ذریعہ د پرسنل کمیونیکیشن په ذریعہ مونږ د خپل کم استادان دي یا دلته ملازمین دي یا طالب علمان دي په هغو کې دا شعور بیدار کړو چې یاره مونږ په دې ایسوپیز باندې عمل وکړو که مونږ په دې باندې عمل ونه کړو نو د بده مرغه خدا نه خواسته بیا مونږ هغه طرف ته نه شو کوم چې مونږ د مارچ په
15مه نیټه تللی نو دا به زموږ دپاره ډېره د بربادۍ او زموږ تعلیمي نظام به بیا هغه تباهۍ طرف ته لاړ شي. نو دا زموږ په فایده کې ده چې موږ دا SOPs یا دا احتیاطي تدابیر موږ خپل کړو نو نه به صرف زموږ هغه تعلیمي سرګرمۍ متاثر شي بلکې کم چې دا وبا ده دا به مونږ په دې قابو. اخیری سوال سر چې کوم دا کورونا وه تاسو څه ګڼئ چې دا مکمل ختمه شوې دوباره د دې دغه کیدی شي خطره شته؟ چونکې دا وایرس نوی دی د دې متعلق اوس ساینسدانان لګیا دي د دې په باندې تحقیق کوي نو موږ سره اوس داسې پخه خبره نشته چې یاره دا به دوباره نه راځي. نو ځکه زه ستاسو د دې میډیا او په وساطت سره خپل طالب علمانو ته استادانو ته یا دلته چې کوم کار کوي هغو ته دا خواست کوم چې موږ د حفاظتي تدابیر خپلو. کمه شوې ده خو خطره بیا هم شته دی. که مونږ د حفاظتي تدابیر خپل نه کړو نو کیدی شي چې دا بیا واپس راشي. ډېره مننه ستاسو، ډېره مهرباني. د اګریکلچر یونیورسټي وایس چانسلر صاحب چې د هغې سره خبرې اترې وشوې دغه کورونا چې کوم د هغې نه پس یونیورسټیانې کولاو شوې د هغې په اړه باندې دي څه تیاریانې دي. نور طالب علمان هم دي د هغې سره هم خبرې کوو. یونیورسټیانې چې کوم وي نو هغه کې هغه تعلیمي سرګرمۍ دوباره بحال شوې. څومره ټایم ستاسو ضایع شوی او نن چې بیا دوباره تاسو راځئ یونیورسټۍ ته راغلی تاسو کلاس شروع شو نو څه فیل کوئ؟ څومره خوشحاله یئ؟ مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. د الله پاک شکر ادا کوو چې یو پیروانس اګین مونږ دوباره یونیورسټۍ ته رالو او پیس ټو پیس د ټیچر سره مونږ کلاسز اټینډ کړل. الحمدلله نن مونږ 3 کلاسز اټینډ کړل. په بورډ باندې چې مخامخ څنګه کلاس ایکسپلین کیږي داسې آنلاین نه ایکسپلین کیږي. زمونږ ټایم هو داسې ډېر نو ضایع شوی. مونږ آنلاین کلاسونه اخیستي وو. آنلاین چې په کومه طریقه باندې کلاسز وو او پیس ټو پیس چې سړی څنګه کلاس اټینډ کوي پای کې به موږ وکتل د دغه مسلې به پکې وي، کله به کنیکټیویټي وه، کله به بجلي وه، کله به بجلي نه وه. کلاس کې چې کوم وي نو مخامخ سټوډنټس او استاد ناست وي، یو فرینډلي ماحول وي، کوېسچنز هم کولی شي، آنسر هم کولی شي، نو هغه واقعي ډېر زیات ښه ایکسپیرینس. یس سر بالکل. کلاس کې چې کومه طریقه سره کلاس اخیستی شي که نه، کلاس کې چې کوم ټاپک په 30 منټس کې په کوم طریقه سره ایکسپلین کېږي هغه شانتې په آنلاین باندې په 1 غنټه یا 1 نیمه غنټه کې هم نشي ایکسپلین کېدی. نو کلاسز کې چې کوم دی پریکټیکل کلاس اخیستل دا سټوډنټ لپاره یو ښه سټپ دی چې حکومت یو سټپ واخیستو او دوباره یونیورسټي کولاو کړه او موږ له یو موقع بیا راکړه، موږ رالو واپس او پریکټیکل کلاسز مو اټینډ کړل. یاره جی ستاسو شکریا ادا کوو چې موږ میډیا ته مخامخ راوستو او زموږ دا غږ چې کوم دی ټول خلک اوري. نو احساسات خو دا دي چې زموږ چې کوم آنلاین کلاسز وو نو شکر دی هغه موږ اخیستي وو. او بیا هم زیاتره سټوډنټ داسې وو زموږ د قبایلو علاقو چې کوم سټوډنټس وو یا هغو یا د بلوچستان چې کوم سټوډنټ وو هغوی ته انټرنیټ پرابلم و ایشوز ورته. نو موږ دلته کې راللو خپل ټیچر سره میلو شو، باقاعده زموږ د کلاسز هغه سټارټ چې کوم دی هغه وشو او شکر دی ښه خوشحاله یو. بس الله کرم دی. کوم SOPs چې دي په هغې باندې عمل درآمد کېږي چې هغې ماسک وي، سماجي فاصله وي، سینیټایزر وغیره څومره چې دي امن عمل درآمد کېږي؟ او جی بالکل ښه کېږي. لکه دا خو یونیورسټي ده او سټوډنټس دي، دا ښه میچور سټوډنټان دي. دي چې کوم SOP حکومت د سایډ نه هغه انسټرکشن شوی دی نو باقاعده لکه چې کوم دي ماسک ورته یاد شوی دی یا سینیټایزر ورته یاد شوی دی. نو شکر دی هر یو شی چې کوم دی اویلیبل دی. او سټوډنټس خو خپل هم چې کوم دی یونیورسټي سټوډنټس دي ښه میچور دي. نو سټوډنټ ته پکار دی چې هغه SOP چې کوم دی فالو کړي او الله دې وکړي چې دا وبا زموږ نه لاړ شي، ټول دنیا نه دی بلکې لاړ شي. تاسو چې کوم کورس مطلب خپل ریلیټډ چې کوم سبجیکټ دي ستاسو د کورونا وبا له وجې هغه کې تاسو وایئ چې څه متاثره شوی دی او هغه به کور شي؟ جی زموږ کورس چې کوم دی زه وایم 20 to 30% هغه چې کوم دی هغه متاثره شوی دی، ځکه چې زیاتره سټوډنټان چې کوم دی هغوی ته خو انټرنیټ پرابلم و. ځکه چې زموږ ما تاسو ته مخکې نه وایي زموږ قبایلي چې کوم ملګري دي یا بلوچستان والي دي هغوی ته انټرنیټ پرابلم و. ټولو خلکو ته پته ده انټرنیټ ایشوز دي زموږ په KP کې. خو بیا هم زموږ چې کوم دی په ګوګل میټ باندې یا داسې نور اپلیکیشن په ذریعه باندې زموږ کورس چې کوم دی کور شوی دی، باقاعده زموږ آنلاین ایگزام شوي دي. نو شکر دی کار شوی دی. خو د هغې نه بهتره دا چې دا یونیورسټي اوس چې کوم اوپن شوه نو دې سره به زموږ کورس چې کوم دی کور. صحیح دی، ډېره مننه. یو بل سټوډنټ هم دی، د هغه نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو به څه وایئ نن چې کوم دا اکټیویټیز دوباره بحال شو څه به وایئ؟ زه خو اول ستاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ دا غږ چې کوم دی تاسو خلکو ته ورسوئ. موږ چې کوم دی په دې ډېر خوشحاله یو چې د یونیورسټي کولو شوه او موږ
آنلاین چې کوم کلاسز وو هغې کې داسې کوالټي لرننګ موږ نشو کولی او زموږ داسې قبایل علاقو سټوډنټس دي چې هغوی ته چې کوم دی نت پرابلم به وو نو موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې یاره دا یونیورسټي کولو شوه او موږ د ایس او پیز چې کوم دی خپل حده پورې خپل خیال ساتو او موږ ټیچرز هم چې کوم دی هغوی موږ ته ډېر هدایت راکوي چې یاره تاسو ایس او پیز باندې خیال وساتئ. صحیح ټیک شو مهرباني. بل یو طالب علم هم دی هغه نم تاسو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو کوم ډپارټمنټ سره تعلق ساتئ او چې کوم اکټیویټیز وو هغه دوباره بحال شو دغه په حواله سره به څه ویل غواړئ او بیا چې کوم څومره کورس متاثره شوی او تاسو څه ګڼئ چې به ریکور شي بیرته؟ زه خو راټول لومبی ستاسو شکریا ادا کوم چې زمونږ خواله رالی. زه د اګرانومي ډپارټمنټ سټوډنټ یم او یقینا چې په ایل ایم ایس کې مونږ کوم کلاسونه اخیستو د هغې مونږ مطلب چې کوم کورس هغه متاثره کېدو او د آنلاین طریقې سره مونږ هغه ښه برابر کور کولی شو. نور د مطلب چې کوم انسټرکشن دی د ګورنمنټ د طرف نه هغه هم ښه برابر فالو کوو او سر هم مطلب چې زمونږ کوم ټیچران دي هغوی مونږ له ښه برابر انسټرکشن راکوي چې مطلب ماسک اچول شو یا مطلب ګیپ ساتل شو یا مطلب سینیټایزر یوز کول شو نو هغه هم ښه یونیورسټۍ کې ښه برابر اویلیبل دی او ښه میچور سټوډنټان دي نو انسټرکشن ښه برابر فالو کیږي. صحیح دی. د دې ټیچر هم موږ سره موجود دی د هغې نه هم لږ به تپوس کوو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر واړه خو ماشاءالله سټوډنټ ډېر زیات خوشحاله دي کوم اکټیویټیز چې وو هغه دوباره بحال شو نو تاسو څه ګڼئ چې کوم کورس و هغه آنلاین که زمونږ د قبایلي ضلعو خبره وکړو هلته زمونږ د انټرنیټ مسایل دي زمونږ چې سیټل ایریاز کوم دي لرې لرې علاقې پای کې هم د دغه شته د انټرنیټ مسایلو نو تاسو څه ګڼئ چې دغه څومره ټیم کې ریکور کړي؟ مونږ خو لکه بالکل ریګولر کلاسونه اخیستي دي آنلاین باندې لکه فار ایگزامپل زما سره په کلاس کې 40 کسانو نو په دې 40 کسانو کې چې دی نو دا یو کم چې سپرینګ زموږ سمیسټر و هغه خو ما د دوی سره آنلاین واغستو او هغې کې تقریبا چې دی نو 37 کسان چې دي هغې کې آنلاین اگزام ورکړی دی ریزلټ یې جمع کړی دی د هغې ریزلټ سکرسۍ ته مونږ جمع کړی دی هغې کې 3 کسان پاتې دي لکه په دې مخکیني ټرمز کې نو هغه چې اوس دا انشاءالله یونیورسټي کولاو شو د هغو نه به مونږ دوباره اگزام ولو او دغه به شو د هغو ریزلټ به جمع کوو. دا نن چې کوم کلاسونه دي دا زموږ یو نوی سمیسټر چې دی زموږ د فال سمیسټر 2020 شروع شو او کسان تاسو وینئ زموږ سټوډنټان چې دي نو هغه ډېر زیات خوشحاله دي ځکه چې د سټوډنټانو د ټیچرانو دغه خواهش او خوشحالي دی چې دا کلاس ته راځي او ریګولر کلاسونه علي موږ هم لکه خپو په آنلاین کې چې د خپلو سټوډنټانو نه لري او کم شیدونه چې موږ میسج دوی ته ورکوو هغه موږ په آنلاین کې دوی ته نشو رسولی نو هغه دوی راغلي دي نو دوی هم خوشحاله دي انشاءالله موږ د الله پاک ډېره شکریا ادا کوو چې زموږ د یونیورسټیانې دی دوباره کولاو کړي او موږ چې دی دا کلاس چې نن موږ کومه سټارټ نن موږ واغستو نو په دې زما د ټولو سټوډنټانو پکې هر یو کس پکې خپله تلاوت هم وکړو د الله پاک شکریا موږ لکه ادا کړه. بیا موږ د خپل وایس چانسلر صاحب شکریا ادا کوو او زموږ چیرمین صاحب پروفیسر ډاکټر محمد اکمل صاحب چې دی هغه موږ ته په ایس او پي باندې لکه ډېر دغه راکوي چې تاسو په ماسک دغه کوئ سپیس په ورکوئ او سینیټایزر موږ ته ایښودی دی نو زه خو د الله پاک شکر ادا کوم چې موږ دا کلاسونه بیا شروع شو. سر د کوم کورونا ایس او پیز چې دي په هغې باندې عمل درآمد کېږي موږ خو د یونیورسټي کې ډېر وکتل هغه سټوډنټس هغه شانې هغه ماسک او دغه ډېر استعمال نه کوي کلاس د حده پورې خو موږ وګورو ماشاءالله ستاسو ټول سټوډنټ اوورال که موږ لږ وګورو هغه شانې څوک نه فالو کوي. بالکل دا ما زه خپله داسې چې رالم نو ځینو کسانو ته خو ما ووایي چې دغه دي لکه اوس زما سره په دې کلاس کې د یو کس ما دغه نه ماسک نه واچولی هغه ما د کلاس نه وویستو ما ته یې لاړ شن هغه لاړ باز ځان یې ماسک پیدا کړو بیا مې کلاس ته پرېښودو. اوس دا کم چا چې ماسک نه دی اچولي نو دا خو ډېره غټه یونیورسټي ده د 30 نه زیات ډپارټمنټ دي نو په کار ده چې موږ خپل ډپارټمنټ اګرانومي کې چې دی زموږ ټول کلرکان زموږ ټول ټیچران او ټول سټوډنټان تاسو وینئ چې د ټولو موږ ماسکونه استعمالوو که نه. سر ډېره ښکلې خبره وکړه چې یو سټوډنټ و هغه ما چې کوم د هغې سره ماسک نه و نو هغې موږ د کلاس نه بهر کو بیا هغه ځان لره ماسک بندوبست وکړو د هغې نه وروسته بیا موږ بیا کلاس ته انټر شو هغه طالب علم ته مې اجازت ورکړو. یو بل طالب علم هم دی د هغې نه هم تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برادر نن څه احساسات دي څومره خوشحاله یې؟ زه خو جی ډېر خوشحاله یم زمونږ چې آنلاین هغه چې کوم ایکسپیرینس هغه هم ډېر زبردست او کلاس په شان دی مونږ ته داسې څه نه محسوس کېدو ځکه چې کلاس کې لږ ټایم لاګېدو پوره شی ایکسپلین کېدو نو هلته کې هغې کې مونږ ته ټایم سیوا کړو په ایل ایم ایس باندې یا چې کوم د دې ویب سایټ وي صحیح شوله نو هغې کې دې مونږ ته ټایم ایکسټینډ کړی نو چې اوس د یونیورسټي کولاو شوله نو هغه خو ډېر زبردست دي ایس او پیز باندې هم عمل کېږي
او ټیچرز چې څومره سټریکټلی کسانو سره نو عمره ایس او پیز هغه به دی به فالو کوي خو اصل کې د ایس او پیز راځي کور نه چې کور نه سړی پوره راځي نو دلته کې بیا یونیورسټۍ کې دومره هغه نه فیس کوي. ډېره مننه. یو بل سټوډنټ هم دی د هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې کوم یو کلاس آنلاین کېدی شي او یو کلاس چې کوم وي نو هغه په دغه باندې کېږي په کلاس کې ریګولر کېږي نو په هغې کې ظاهري خبره ده د کنیکټیویټي مسلې وي شل نور پرابلم دي. نن تاسو راغلی یو نوی ایکسپیرینس یو ډېر وخت پس تاسو کلاس کې اټینډ کړو کلاس څومره خوند وکړو؟ ځکه چې آنلاین کلاسز کې ډېر داسې پاټه سټوډنټان دي چې هغوی ته د نیټ مسلې راځي نو لکه صرف دې کې زیات سټوډنټانو وخت بیا ضایع شي نو موږ د دې حق یو چې دا یونیورسټۍ کولو شي او لکه موږ خپل کلاسونه دلته غواړو لکه کوم مسله به چې راغله موږ په واتس اپ باندې ګروپ جوړ کړو نو هغې کې موږ میسج وکړو نو موږ ته په هغې باندې ریسپانس میلاوېدو بس دغه لکه مسلې به زموږ حل شوي دي آنلاین کې خو آنلاین ما ته لکه صحیح طریقه نه ښکاري بیا هم کو ډېر دغه شي که نه خو لکه د سټوډنټ پوره مسلې نه حل کېږي. صحیح دی جی بالکل سټوډنټ و د هغې سره زموږ خبرې اترې به روانې وي په پروګرام کې موږ سره د وړې دمې شان ټیم دی دمې نه پس چې راشو نو بیا نور طالب علمان سره خبرې کوو موږ سره اوسئ. شپږ میاشتو پس ایس او پیز مطابق به انشاءالله سکول کولاویږي. موږ ټول ډېر پرجوش یو او د ګذشته پوره هفتې نه پرنسپل صاحب وایس پرنسپل صاحب او زموږ څومره چې ټول سټاف دی هغه موږ ډېر په باقاعدګۍ سره راځو او چې دا څومره ارینجمنټس دي ایس او پیز حوالې سره دا موږ ډېر په یو ارګنایز طریقې سره څنګه چې تاسو ګورئ بینر هم لګولي دي باقاعده نارملي موږ یو ګیټ راتلو لپاره استعمالو دې ځله موږ کوشش کړی دی بلکې ارینجمنټ هم مکمل کړي چې 2 ګیټس وي نو سټوډنټس ډسپرس حالت کې ایس او پیز مطابق چې فاصله پکې وي هغې انټري دپاره محفوظ انټري دپاره موږ 2 پوینټس جوړ کړي دي د ان کېدو او د آوټ کېدو هم دوی او په ګیټونو باندې موږ باقاعده د ماشومانو د لاس وینځلو لپاره ټینکۍ لګولي دي د هغې مطلب د لاس وینځلو لپاره صابون شته دغه ټمپریچر چیک کولو لپاره د هغې هم تنظام شته ګن موږ سره دغه کړی دی نو ماسک موږ وافر مقدار کې وروړي دي چې کوم ماشومانو ته فرض که پهله خو موږ ورته باقاعده میسیجز کړي دي چې تاسو ماسک واچوئ او راځئ او د دې نه باوجود موږ ځان سره ماسک ساتلی دي سبا که کوم ماشوم فرض کا وداوټ ماسک راشي نو هغې دپاره موږ فری ماسک ورکوو او هدایت ماشومانو ته هم دا دي چې نو ماسک نو انټري په کلاسونو کې هم موږ داسې فاصله ساتلې ده چې ماشومان مطلب دا دی چې خپلو کې یو بل سره ګیټ ټوګیدر نشي یو بل سره هغه انټریکشن یې کم وي چې مطلب دا مرض چې دی د هغې خطرات مطلب کم وي سپری هم کړې ده د هغې نه علاوه چې دی مونږ چارټس وغیره آګاهي مهم هم چلولی دی باقاعده سینک هم نه وي لګول واش بیسن هم لګولي د هغې باندې صابون چې دی تاسو دننه به وګورئ هغه هم دغه پرووایډ کړی دی او د دې نه علاوه مطلب دا چې ډیټول وغیره هم موږ سره شته دی مختلف پوینټس باندې موږ ټینکۍ لګولي چې ماشومان که فرض کړه لاسونه وینځي یا نور ورسره داسې څه ضرورت وي نو هغه د باقاعده طور باندې دغه شي ماشومانو ته موږ دا میسیج هم کنوی کړی دی تھرو پیرنټس چې یاره هغوی راځي نو ځان سره خپل بوتل وړي اوبو څښلو لپاره او داسې پوینټس موږ کوشش کړی دی چې ماشومان هغلته زیات تعداد کې یو ځای نه شي مطلب دا چې کوم د حکومت ایس او پیز دي چې هغه فالو شي او په ښه طریقې سره خیر انشاءالله ټیچرز او سټوډنټس ټول ډېر پرجوش دي او چې یاره دا شپږ میاشتې پس چې دا کوم د تعلیمي دغه سلسله ده انشاءالله دا به شروع شي او ډېر په خوشحالۍ به انشاءالله چې دا ورګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. حبیب ګل مې نوم دی د ګورنمنټ شهید حسنین شریف هایر سیکنډري سکول سټي 1 چې ورته وایي دې کې ټیچر یم اور 15 ستمبر نه چې څنګه ټولو ته پته راشي سکولونه به اوپن کېږي نو اوپن شول سټوډنټس موږ تیار کړي دي انشاءالله اور بینرز هم لګېدلي په غیر چاپیره موږ ورته د هغه مطابق هر څه هدایات لیکلي دي او بینرز په شکل کې مو لګولي دي. دې نه علاوه هر کلاس مخې ته موږ صابون هر څه ایښي دي نو چې کوم هلک انټري کوي یا راوځي نو هغه به لاس وینځي او بیا به ځي. دې نه علاوه موږ انشاءالله ماکس په ورته ورکوو فری ماکس په ورته ورکوو په ګیټ باندې به هر سټوډنټ ته یو ماکس موږ فری ورکوو نو انشاءالله چې ټول تیاری موږ کړی دی بالکل ریډي یو او دا به انشاءالله هلکانو په هغې باندې عمل کوي او انشاءالله چې دا کرونا وبا به ختمه وو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اخوندزاده شبیر احمد دی او زه وایس پرنسپل یم ګورنمنټ شهید حسنین شریف هایر سیکنډري سکول کې. نن الحمدلله د شپږو میاشتو د تعطل نه پس سکولونه کولو شو
او په دې سلسله کې چې ګورنمنټ څومره SOPs مقرر کړي دي په هغې باندې مونږ مکمل عمل کړی دی. انشاءالله تقریبا یو هفتې نه مونږ په دې سلسله کې لګیا یو. مونږ سینیټایزر دا کړي دي، مونږ کمرو کې ډس انفیکشن سپری کړی دا، سپیرټ هم پرووایډ کړي دي ماشومان ته، سوپس هم فراهم کړي دي، مختلف شینکس هم لګولي دي چې ماشومان وخت په وخت لاس وینځي. داسې مونږ مین ګیټس مونږ مخکې به یو اپریټ کړي، دا ځل هم دوه اپریټ کړي دي. په ګیټ کې هم چې څنګه ماشومان انټر شوي دي هغې باقاعده لاس وینځلي دي، هلته سوپس هم پراته دي، د واټر ټانکس هم پراته دي، هغه د اوبو نه ډک دي. داسې هر قسمه ممکن چې څومره SOPs دي کوم ګورنمنټ مقرر کړي دي د هغې نه علاوه چې کوم زمونږ په ذهن کې راغلي دي مشاورت سره په هغه مونږ امپلیمنټ کړي دي او شروع کړي دي. په لوی تعداد کې هلکان راغلي دي، نو هغې کې مونږ ته دا اډوانټیج دا وشو چې مرحله وار کولاویږي، نو د شپږم اووم اتم کمرې مونږ ته خالي دي. نو فلحال مونږه دې کې د دې بینیفټ او اډوانټیج دا دی چې مونږ دا موجوده نه هم او لسم کم کلاسونه د هلکان به تقسیم کو، دی له به خپل یو ټایم ټیبل ورکو چې کوم اډ نمبرز دي هغه به یو ورځ راځي، کوم چې ایون نمبرز رول نمبرز دي هغه به په نیکسټ ډے راځي. انشاءالله د دې دا تدریس دا سلسله به هم رواني، افیکټ کېږي به هم نه. او ان د مین وایل الله تعالی دې وکړي چې دا حالات چې د والدینو او د حکومت او زمونږ اعتماد بحال شي، نو امید دی چې بیا فل تعداد سره مونږ شروع. زما والدین ته پیغام دا دی چې انشاءالله مونږ دلته په دې سکول کې او په نورو سکولونو کې، په دې سکول کې بالخصوص هغې ته د هغې د کور نه هم بهترین ماحول نسبتا ورکوو، هر لحاظ سره. څنګه چې ما تاسو ته وی چې مطلب دا چې څومره SOPs دي، ترمل گنز، سینیټایزر، سپیرټس، سوپس، ماسک، ایون دا سکول پرووایډ کړی دي. ماشومان ته به مونږ ماسک ورکوو. نو دا انشاءالله مونږ والدین ته دا میسیج دی، هغې ته دا ریکویسټ هم دی چې بچي راولېږئ او بالکل بېغم اوسئ، دا زمونږ بچي دي، د قام بچي دي، او انشاءالله مونږ د هغې باره کې ښه فکرمند یو او د هغې به بهترین انداز کې خیال ساتو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه جهانگیر د نمبر 2 سټي سکول پرنسپل د ارشاد او داغه د ټیم ډیره شکریا ادا کوم د مشرق ټي وي چې هغې د موږ د سکول وزټ وکړو او د SOPs حوالې سره د حالات معلومولو دپاره دلته تشریف راوړو. د ټولو نه خو مخکې به زه دا خبره وکړم چې د ګورنمنټ سیکټر نه علاوه که پبلک سیکټر دا ډیمانډ لري چې سکولونه کولاو کړي، نو زموږ د ګورنمنټ سیکټر هم دا یو ډېر لوی خواهش وي چې سکول دې کولاو شي، ځکه ماشومان ډېر سفر شو، 5-6 مهینې پړهایي ونه کړی شوه. د SOPs حوالې سره د ګورنمنټ چې کوم ډیمانډز دي هغه تقریبا موږ ټول پوره کړي دي. تقریبا موږ د ډېر وخت نه لګي دا نه چې ګینې زموږ سکول اوس دا تیاری شروع کړو، تقریبا د 2-2.5 میاشتو نه موږ لګي په دې حوالې سره. دا موږ ته مخکې نه یو آیډیا وه چې ګورنمنټ به په سپتمبر کې سکول کولاوي او واقعي هماغه شانو شو. نو د 15 سپتمبر په حوالې سره موږ باقاعده سیټینګ ارینجمنټ هم کړی دی، ماشومانو تعداد چې کوم ځای کې زیات دی هلته موږ هاف کړی دی، هغې دپاره موږ سیټینګ باندې رول نمبرز لګولي دي، سیټینګ هم په هغه طریقه باندې کړی دی څنګه چې د ګورنمنټ ډیمانډ دی. د دې نه علاوه د SOPs حوالې سره د ګورنمنټ چونکې ماسک لازمي و، نو ماسک موږ ارینجمنټ کړی دی، د صابون سوپ د لاس وینځلو دپاره هغه انتظامات هم شوي دي. دې نه علاوه د ترملګن چې کوم ټمپریچر به ناپ کوي هغه هم موږ پرچیز کړي دي، او هم انشاءالله موږ باقاعده زموږ ټیم موږ هایجین کمیټي جوړه کړې ده، هغې به بالکل په ایکشن کې وي دې حوالې سره د سبا ورځې نه. او دې نه علاوه سینیټایزر استعمال دپاره موږ هم هغه انتظام هم کړی دی. دا کمیټي چې ده باقاعده ډیلی بیس باندې صرف په گیټس باندې واچ نه کوي، بلکې ټوله ورځ به په سکول کې دوی ابزرویشن کوي، واچ کوي، به کلاس رومونه به هم ګوري، د ماشومانو حالت به هم ګوري، ټیچرز به هم ټیچرز دپاره دا SOPs هم موږ لازمي کړ. باقاعده طور باندې موږ مختلف ګروپس کې د ټیچرز میټینګ هم وکړو چې هغې کې نن د SS موږ سره آخري میټینګ و. والدین ته زه دا پیغام د خپل سایډ نه ورکول غواړم چې انشاءالله که په کورونو کې به دومره محفوظ ماشومان دونه پروټیکشن او دونه سیفټي سره نه وي څونه چې زموږ په سکول کې به وي، ځکه سکول کې د کور نه زیات بهترین انتظامات شوي دي. په کلاس روم کې هم، بار هم، د سکولو د اوبو انتظام حوالې سره، د سکول د اوبو انتظام حوالې سره هم موږ ماشومانو ته به انشاءالله یو خو به زموږ سپریټ ګلاسز وي، ماشومان به یوز کوي، یا ماشومان به ځان سره انشاءالله خپل باټلز کې اوبه راوړي، هغې به خپله ځان له یوز کوي. دغه شان اجتماعي طور باندې به هم د اوبو د سکولو یو ډېر صفا سوتره انتظام وي چې چېرته د ماسک استعمال وي، چېرته د SOPs خیال وساتلی شي. نو انشاءالله د کور په مقابله کې پیرنټس ته زه دا میسیج ورکول غواړم چې د کور مقابله کې به سکول زیات سیف وي د هغې دپاره انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ممریز خان زما نوم دی او ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول نمبر 2 پېښور سټي کې وایس پرنسپل پوسټ باندې کار کوم. د سکول کولاوېدو نه یو ورځ مخکې مطلب په 14 سپتمبر باندې زموږ هاي اپس چې کوم دي، اعلی حکام چې کوم دي،
سیکرټري ایجوکیشن ندیم اسلم چودھری صاحب او زموږ ډي او صاحب عرفان علي صاحب او د هغوی ټیم وزټ کړی او باقاعده د سکول د یو هړه معاینه یې کړې وه او بالکل موږ ته یو اپریسیشن لیټر هم راکړی دی. موږ یې اپریسیټ کړی چې ستاسو صفایي مکمل تسلي بخښ ده او امید د ربه دی چې انشاءالله ستاسو سکول به ښه چلیږي پته او نن هم الحمدلله زموږ صفایي مکمل برابر ده. ماشومانو دپاره سر موږ یو اوبو یو ټینکۍ لګولې ده د مخ ته تاسو ته ښکاره شي پای کې 15 قسم نلکې دي او هر ماشوم هلته کې راځي ځای په ځای باندې صابون پروت دی. دا شان په دویم دریم ځای باندې موږ واش بیسنې لګولي دي هلته هلک ماشوم راتلی شي خپل لاسونه وینځلی شي ځای په ځای سینیټایزر زموږ پراته دي او هغې سره زموږ سټاف هم ولاړ دی کوم چې زموږ هایجین کمیټي ده هغې ماشومانو ته پرووایډ کوي او هغې وقتا فوقتا باندې د ضرورت مطابق باندې خپل لاسونه سینیټایز کوي. دغه شان په کلاس روم کې دنده هم موږ مختلف قسم د ایس او پی حوالې سره پابندو خیال ساتلی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد مهران دی، کیمپس مینیجر غزالی انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز. څنګه چې د کووډ 19 د مرحله تیره شو د هغې نه پس ګورنمنټ نوټیفیکیشن وکړو چې 15 سپتمبر ته به کلاس سټارټ کیږي نو مونږ کم از کم په ټرایل بیس باندې راغوښتي دي 30% سټوډنټ چې کم کسانو نوی اډمیشن کړی په هغې کې چې د ګورنمنټ سایډ نه کم انسټرکشن شوی د ایس او پیز هغه مونږ ټول الحمدلله فالو کړي. هر یو کلاس مخې ته سینیټایزر وي، واشروم سره ډیټول صابون وي. زمونږ هغې نه علاوه بیا چې کله سټوډنټ دلته کې سهار په ګیټ را انټر شوی دی فولي د هغه هینډ هلته کې واش شوي دي. د هغې نه پس هر یو سټوډنټ په کلاس کې هم ماسک سره ناست دی او کم از کم 6 فټ فاصله زموږ په کلاس کې د سټوډنټانو منځ کې ده. نو موږ پراپر هغو ته فل فیسیلیټي ورکو او زه هغه والدینو ته میسیج ورکوم چې انشاءالله د خطرې څخه خبره نشته دی. فولي مونږ باقاعده چې د کم سټوډنټ طبیعت خراب وي هغه مونږ نن په ګیټ هم نه دی پرېښی. مونږ هغو ته دا انسټرکشن ورکړی چې کاینډلي تاسو خپل ټیسټ وغیره وکړئ د هغې نه پس تاسو کلاسز جوین کړئ. د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. د کورونا وبا چې کوم وه د هغې د ختمېدو نه او د هغې کمېدو نه پس په یونیورسټیانو کې کالجونو کې سکولونو کې تعلیمي سرګرمۍ دوباره بحال شوي دي د کورونا ایس او پیز لاندې. موږ اګریکلچر یونیورسټۍ کې موجود یو. د اګریکلچر یونیورسټي ډایرکټر ایډمنسټریشن الیاس صاحب راسره موجود دی. د هغې نه ملک تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لري تاسو خیر؟ بالکل جی. دا راته لږ وایي یونیورسټیانې کلاو شوې د ایس او پیز دپاره تاسو څه کړي څه اقدامات هم کړي چې کوم هایر ایجوکیشن کمیشن حکومت کوم ایس او پیز ویلي چې په هغې عمل درآمد کوئ هغې دپاره تاسو څه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د حکومت څنګه انسټرکشن چې دي هغه موږ پوره فالو کوو او هغې دپاره موږ لګیو خپل دا کوو. موږ تاسو د یونیورسټۍ کې وکتلې ځای په ځای باندې چې موږ بینرز لګولي دي او هغې کوم دغه دي چې لاسونه وینځئ، ټایم په ټایم ماسک لګوئ او سوشل ډسټنس. نو تاسو ته خو دې پته ده په یونیورسټو کې سوشل ډسټنس دا اویرنس یو کمپین مونږ کړی دی جی او لګیو چې دې کې خو چونکې هلکان دي شپږ میاشتې پس راغلي دي نو یو بل سره خامخا څه نه څه میلاویږي خو زمونږ د ټولو نه ټرای دا ده چې په کلاس رومونو کې دې ته سپیس ورکو د دې ډسټنس وي او هینډ واش دي او سینیټایزر چې دا دي استعمالي او مونږ خپل کوشش کوو چې څومره د حکومت نه ټایم ټو ټایم څه انسټرکشن راځي نو انشاءالله هغه مونږ فالو کوو. او زما خو ټولو سټوډنټانو ته هم خواست دی چې د دې سره سره لکه څنګه چې موږ ته زموږ مذهب دغه راکوي چې یاره 15 وخته مونځ او لاس وینځل او صفایي کوله نو دوی ته هم دا زه وایم چې هغه زموږ مذهبي یو دغه دی او زموږ د حکومت ته طرفه انسټرکشن دی چې تاسو میکسیمم د ورځې 2 ځله 3 ځله 4 ځله 5 ځله لاس وینځئ او کوم سټوډنټان چې لږ ډېر محسوسوي چې هغې ته څه پرابلم وي نو هغې ته هم دا درخواست دی او موږ لګیو چې هغې دې چې څه فیل کوي تبه یا ټوخی یا څه علامات چې دي چې هغې خپلو کورونو کې سټی کوي او نور سټوډنټان نه ځان آیسولیشن کې کوي نو دغه باندې لګیو چې کار کوو. صحیح دی. ډېره مننه سر. بالکل نور طالب علمان نه سره هم دي چې کوم دغه اګریکلچر یونیورسټي کې هغې کلاسونه سټارټ شوي دي. ظاهري خبره ده موږ ګورو زموږ چې کومو سره خبرې مو شوي ډېر خوشحاله هم دي. نور طالب علمان سره هم خبرې کوو. یونیورسټي سټوډنټ سره نور هم موجود دي د هغې نه هم تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برادر راته لږ ووایي کوم کورونا ایس او پیز چې دي هغه فالو کیږي تاسو په خپله فالو کوئ سهار چې تاسو راغلي وئ یونیورسټۍ ته تاسو څه وکتل؟
او چې دا اس او پیز باندې خو عمل مونږ ډیر ضروري دی او مونږ سینیټایزرز وغیرہ مونږ یوز کوو ماسک مونږ هر یو سټوډنټ اچولې دي نو کو دا سینیټایزرز وغیرہ او دا ماسک اس او پیز باندې مونږ عمل نه کوو نو دا مونږ ته سختي رسنګ چې دینه 4-5 مهینه چټیانه تیر شوي نو مونږ ته آنلاین کلاسز سٹارټ وکړل کوم ته هغه کې ډیر مسایل درپېښ شو نو لکه مونږ په دې په حق یو چې یونیورسيټي کولوي مونږ په اس او پیز به فالو کوو په هغه باندې عمل وکړو خو مونږ ته یونیورسيټي کولو پکار دی او په دې هر سټوډنټ لپاره کار چې اس او پیز فالو کوي ان شاء الله دا چې کم سار نه سٹارټ شوی نو اس او پیز باندې پوره عمل لګیا دی کیږي تاسو غنئ چې کوم د شپږ میاشتې یونیورسيټي بند وه آنلاین کلاسز هم روان خو بیا هم تعلیمي چې کوم سرګرمۍ وي هغه معطل وي نو څومره اثر شوی دی او خپل ذات خبره وکړئ نو ستاسو په هغه لرنینګ کې څومره اثر شوی یاره سر آنلاین کلاسز چې کوم دی هغه خو سٹارټ وي خو لکه څنګه چې یونیورسيټیز اوپن وي او کم فزیکلی کلاسز کې چې سړی وي نو هغه کې او د آنلاین کلاس کې فرق ډیر غټ وي لکه مونږ به وایو چې لکه مونږ زده کړه دونه آنلاین کلاس کې نه ده کړې څومره چې مونږ فزیکلی کلاس کې پریزنټ یو او فزیکلی مونږ ته کلاس اخیستل کېږي نو هغه ډیر ښه دی د سټوډنټ لپاره صحیح ده بل سټوډنټ را سره هم دی د هغې نه هم تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو به څه وایي ډېر وخت پس یونیورسيټي کولاو شو تاسو راغلی یاره تقریبا سر زه خو ډېر زیات وخت پس دلته راغلم او ما د دې نه چې کوم د ډیګري حاصله کړې ده اوس راغلم خپل ډیګري ته اپلای کوم کورونا وجې نه ما ډیګري چې کومه 4-5 میاشتې لیټ شوله او زه د کوم سټوډنټس دي چې کوم نوي راغلي اډمیشن شوي یو د ریکویسټ کوم چې خپل ځان خیال ساتو او چې کوم د اس او فیز دي دا مطلب د دې خیال ساتو ماسک وغیرہ استعمالو سینیټایزر استعمالو او دا خو داسې بیماری ده چې یو بل نه لګیږي او بله خبره لکه څنګه سر تاسو وکړه که نه آنلاین کلاسز نو آنلاین کلاسز کې دومره چې کوم دی څه نه کېږي لکه څومره فزیکلی کېږي آنلاین کلاسز کې موږ ټیچر نه پوښتنه نشو کولی هغه موږ مکمل په طریقه باندې نشي پوهولی لکه څنګه موږ فزیکلی کلاس کې پوهوي چې کلاس کې پوه نه کړي موږ سر ته لاړ شو آفس کې موږ پوه کړي نو په کار دی حکومت لا چې موږ یونیورسټیز چې کوم دي دغه کولو کړي او موږ د خلک چې کوم سټوډنټس دي دغه خپل ځان هم خیال ساتي او نورو خلکو هم خیال ساتي خپل ځان هم خیال ساتي او د نورو هم خیال ساتي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو به څه وایي برادر بس زه به دې برګه دی چې یونیورسيټي ریوپن شوله after 16 no sorry after 5 or 6 month after نو دا ډیره هیفي ده او هر سړی چې کوم دی نو مطلب لکه پریکاشنز سر لکه ګورنمنټ خو دی یا داسې صوبایي ګورنمنټ خو دی نو پای باندې هر سړی فالو کوي انشاءالله او سیکنډ خبره زه دا وکړم چې یو فیس ټو فیس کلاسز یا واتساپ کلاسز بلو یا څه نو فیس ټو فیس کلاسز کې لکه لرنینګ هم ډېر کېږي ایبیلیټي هم د سټوډنټس ډېره وي بل لکه لرنینګ پکې ښه کېږي او بل واتساپ کلاس وي نو هغه خو بس ټیچر نوټ شیر کوي یا مطلب وایس میسج کوي نو چې په واتساپ کلاس کې تا ټیچر 3 اور 4 اور مطلب کلاس واري نوم سړی مطلب دونه لرنینګ نشي زده کولی خو پرس کا فیس ټو فیس کلاس کې 30 منټ 20 منټ 50 منټ سره کلاس واري نو ډېر ښه لرنینګ کېږي او موږ ډېر هیپي یو چې یونیورسيټي کولو شوله افټر ا لانګ ټایم بټ ډېر مننه تاسو وایي زه به بس دا ووایم چې موږ چې کوم دا فیز نه تیر شو نو دا ډېر سخت فیز و او دې کې زموږ حکومت او د یونیورسيټي دی چې کوم دی لکه ډېر ښه سټیپ دا وکړو چې دی دا ایجوکیشن لکه بیخي بند نه کړو آنلاین سیسټم ته دی خبره واړوله حالانکه هغه موږ ته که دا بیسټ آپشن نو دا په دنیا نن سبا ټیکنالوجي کې مخکې روانه ده دومره ترقي کېږي که دا آنلاین بیسټ آپشن نو دا به سټارټ نه و خو دا نه دی دې کې مونږ که داسې لایف کلاسز کې مونږ 30% چې کوم دی دلته ګیپ راځي که مونږ 70% کولی شو هلته آنلاین او دلته مونږ 100% کولی شو نو زمونږ ټیچرانو دا ایفرټس چې دی دا زه ډېر زیات شکرګزار یم د ټیچرانو چې هغوی مونږ داسې پرېښي نه یو څه ناصیر مونږ ته کړي دي لکه هغه نش نه خو ښه خبره ده که نه نو هغه مونږ کافي پوه کړي اوس دا یونیورسيټي چې کولاو کا نو د دې اوس مونږ ته دا په مونږ باندې ده لکه یونیورسيټي خو ایس او پیز وي اوس دا مونږ پورې چې مونږ یې کوو او که نه کوو او دا خپل هر انسان خپل ذات پورې چې هغه ایس او پیز چې کوم دی فالو کوي که نه کوي السلام علیکم وعلیکم السلام دا لږ وایي چې کوم یو ملګري هم خبره وکړه چې زما 4 میاشتې ډیګري لیټ وه څومره اثر شوی دی اورال که تاسو سوچ وکړئ څومره اثر شوی دی ډېر غټ اثر شوی دی چې 6 میاشتې بعد چې یونیورسيټي کولو شو 6 میاشتې یونیورسيټي بند وه
نو دې سره د سټوډنټ باندې ډیر غټ اثر په ایجوکیشن باندې پروزي ځکه چې د یو سټوډنټ یو دغه نه لری شي ایجوکیشن لرنینګ نه یو ریګولر راځي او هغه لرنینګ کوي نو هغه نه چې یو شپږ میاشتې لری شي نو هغه ډیر غټ اثر په هغه پروزي یو خو چې انلاین کلاسز دا انلاین کلاسونه ډیر دغه ډیر پرابلمز او سټوډنټ ته د نیټ پرابلم او بل داسې نور سورسز پرابلم هم چې هغه د نیټ یوز کولی نه شو نو دې سره یو دا خو یو ښه سټپ و د آنلاین سیسټم خو لکه مطلب سټوډنټ هغه چې کوم مکمل ایجوکیشن باندې اثر پرې وتو هغې نه لږ بچ شو تاسو خپله چې کوم سټوډنټ تاسو خپله تاسو څه وایئ چې کوم کمې خامې پاتې شوی دی هغه به اوس چې کوم تاسو ریګولر کلاسز والے پکې پوره شي هغه بالکل موږ ته خپل چیرمین صاحب راته ویلي دي ډاکټر اکمل صاحب هغه موږ ته په کلاس کې سهار ویلو که تاسو چېرته پریویس کلاس کې کم لیکچر یې تاسو نه پاتې شوي نه پوهېږئ پې نو هغه ماته ووایي هغې له به تاسو له زه بیا کلاس ارینج کړم هغې کې به ستاسو دا کومې مسلې هغه ټولې حل شي سټوډنټ وایي چې کوم زمونږ کلاسز مس شوي دي نو دوی ته دا باقاعده ټیچر سایډ دا هم ویلی شوي دي چې تاسو دپاره به دغه دوباره کلاسونه ارینج کیدی شي خو او ستاسو چې کوم ټایم دی نو هغه به نه ضایع کېږي نور طالب علمان سره هم خبرې کوو موږ سره اوس ایګریکلچر یونیورسټۍ کې موجود یو دا وخت سره د ایګریکلچر یونیورسټۍ د اګرانومي ډپارټمنټ چیرمین پروفیسر ډاکټر محمد اکمل صاحب موجود دی لږ به د هغې نه د اکټیویټیز په اړه تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام سر درته لږ ووایي چې کوم د کورونا له وجې کوم یونیورسټیز بند و لاکډاون و بیا سټوډنټس آنلاین کلاس اګر چې شوي خو په هغې کې ډېر مسایلو سټوډنټ بار بار د هغې ګیلې هم کولې دغه کمی پوره کولو لپاره به اوس تاسو څه اقدامات کوئ د هغې دپاره موږ سره په ټایم ټیبل کې بلا ګنجایش دی خالي پیریډونه چې څومره دي ته موږ نن کلاس کوو چې تاسو خپل وګورئ چې کم کم ټاپکس تاسو دوباره کلیر کول غواړي هغې کې ارینج کولی شو موږ د 3 بجې نه پس هغې ته ایکسټرا کلاسونه ارینج کولی شو او دا ما سهار خپل سټوډنټانو ته وویل چې تاسو موږ ته یو لیست راکړئ چې کم کورس کې کم پرابلم هغه موږ تاسو ته کلیر کولی چې که دا هغه کلیر نه شي نو مخکې به دې ته مشکلات وي سر څه ګڼئ چې څومره اثر شوی دی او ریکور به شي مطلب هغه سیمسټر ضایع کېدل یا د سټوډنټ هغه مارکس کمیدل یا هغه کم اکټیویټیز چې د هغې په بها باندې پوهه هغې ته نالج راتلل څومره اثر شوی دی او دغه به څنګه په کومه طریقه کول کېږي زما خیال دی دومره دې کې به دومره زیات دغه نه وي ولې چې دوی مونږ ال ایم ایس سره پیرالل چې کوم دی واټساپ ګروپ هم چلو او لایو هم مونږ ورسره لیکچر اخیستي دي خو دې کې چې کوم مین پرابلم دی مونږ ماته چې کوم ښکاري په هغې کې د پریکټیکل ورک چې کوم دی هغه لیب ورک چې کوم دی هغه دوی سره ګنجایش دی او هغه دوی د 2 بجې نه پس تقریبا که د 5 شپږو پورې لګیا وي نو دې باندې مونږ دوی ته ویلي چې تاسو ته مونږ لیب کولاوو او تاسو خپل کار جاري ساتئ ډېر مننه ډاکټر صاحب وایي چې کوم لیبس دي نو هغه به پریکټیکل ورک چونکې نو شوی طالب علمان آنلاین کلاسز کېدل خو پریکټیکل ورک چې کومونه نه و شوی نو د هغې له وجې نه طالب علمانو ته مسایل شته خو دوی وایي چې موږ به دغه یو به هغې ته ایکسټرا کلاسز ارینج کوو د هغې لپاره او بل چې کوم لیبس دي نو هغې ته به هم دغه موږ کولاو ګرانو کتونکو پروګرام کې سره دا وخت د اسلامیه کالج یونیورسټۍ وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر نوشاد خان صاحب موجود دی د هغې نه به لږ تپوسونه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام سر درته لږ ووایي دوباره هغه اکټیویټیز چې وو ماشاءالله شپږ میاشتې پس دوباره بحال شو یو ښه دغه ساين دی چې کوم ایس او پیز سر د هغې حوالې سره ته اکیډمیک اکټیویټیز بحال شو او ډېره د خوشحالۍ خبره ده د ټول قوم دپاره د پاکستان دپاره چې الله تعالی مونږ دا قبول کړو چې مونږ دوباره دا اکیډمیک اکټیویټیز طرف ته لاړو او مونږ چې کوم دی هغې اوپننګ نه وکړو کوم چې زمونږ نیشنل کمانډ اینډ کنټرول سینټر اسلام آباد چې کوم هدایت وو او د هغې چې کوم ډایرکټیوز وو او بیا زمونږ چې کوم دی نو ګورنمنټ کوم موږ ته ډایرکټیوز راکړي د هغې مطابق چې کوم ایس او پیز دي د کرونا وایرس حوالې سره هغه مونږ الحمدلله 100% ابزرو کوو لګیا وو نه صرف په یونیورسټۍ کې بلکې مونږ چې کوم دی نو په سکولونو کې کالجونو کې او په هاسټلو کې هم ابزرو کوو مونږ کوشش دا کړی چې انټري پوینټس باندې چې کوم دی که چا سره ماسک نی ماسک ته پرووایډ کوو سینیټایزرز هم هلته کېښودي نو مونږ تمام ایس او پی چې کوم دی ابزرو کوو لګیا وو سوشل ډسټنسز هم کوو انشاءالله مونږ میسیجز هم لیکلي دي ویډیو کلپس هم لیکلي دي نو زمونږ ټول سټوډنټان نن د هغې اورینټیشن او فرسټ ایئر والا چونکې زمونږ اکیډمیک کلنډر داسې دی چې کله د فرسټ ایئر داخلي وشي نو بیا مطلب دی چې هلکان مونږ راغواړو چې هغې انټري وشي ځکه چې د هغې هغه کوم اکیډمیک سیشن دی چې هغه مکمل چلیږي نو هغې اورینټیشن هم په دې خبره زور ورکړه چې
سو پورې دا د وایرس خطرې نو تاسو په چې کوم دی نو دا ایس او پیز باندې سختۍ سره عمل درآمد خپل هم کوي موږ به یقیني جوړو ایڈمنسټریشن چې په هغې باندې عمل درآمد وشي. سر ستاسو بلا سټوډنټس چې کوم دي نو هغه د قبایلي ضلعو سره تعلق دی دغه شانې چې کوم زموږ سیټل ډسټرکټ دي خو لرې علاقې دي هلته د بجلۍ مسلې وي د انټرنیټ مسلې وي آنلاین کلاسز تاسو اخیستي وو خو هغې کې مسلې وي هغه سټوډنټ د هغې ټایم ضایع شوی د هغې دپاره به سر تاسو اوس څه اقدامات کوئ؟ یو خو دا دی چې تاسو خو زما ډېر خوږ دوست یې خو قبایلي علاقې اوس نشته هغې ته اوس مرج ډسټرکټس وایي نو مونږ قبایل یا علاقه غیر ټکي مونږ ختم کړي خپل ډکشنرۍ نه مو ویستې دي مرج ډسټرکټس والا مونږ سره وو ایون مونږ سره مطلب څه د برادر افغانستان ملک هغې سټوډنټان وو هغې لا راغلي نه دي زمونږ د لرې لرې علاقو سټوډنټان او ستاسو دا خبره صحیح وه چې بعضې زمونږ سټوډنټانو سره مطلب انټرنیټ فیسیلیټي نه وه چا سره بجلي نه وه چا سره لیپټاپ نو نو همدا وجه وه چې بیا مونږ زمونږ اکیډمیک کونسل چې کوم دی چې سی هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد چې کوم هدایت وو د هغې په رڼا کې مونږ د خپل اکیډمیک کونسل میټینګ راوغوښته بیا اکیډمیک کونسل یو کور کمیټي جوړه کړه آنلاین کلاسز دپاره دغې دپاره مونږ ته بیا چې سی څه فنډ هم راکړی آنلاین کلاسز دپاره راکړی دی مونږ په هغې کې لکه دا ښه کار اسلامي کالج یونیورسټۍ وکړو چې مونږ او خاص کر زما په مشرۍ کې مونږ هلکانو ته ملټیپل چوایسز ورکړل مونږ دا وی چې کوم زمونږ سټوډنټان چا سره انټرنیټ شته چا سره مطلب کنیکټیویټي شته نو هغې خو د آنلاین کلاسونه والي چا سره چې نشته نو هغې دې راشي مونږ نه د خپله دغه د ټیچرانو دا کم کلاسونه چې دي یا کورسز دي یا ډیټا دا دې مونږ نه فلیش ډرایو کې یوسي که چا سره فلیش ډرایو هم نه نو هغه دې راشي مونږ نه دغه کورسز په فوټوسټیټ فارم کې والي دا هم کیدی شي که دغه هم نشي کیدی نو مونږ ټیچرانو ته وایو چې تاسو دې له چې کوم دی نو خپل کورسز ورکړئ چېرې دا ستاسو دومره کورس امتحان دپاره میډ ټرم ایگزام دپاره دومره کورس وګورئ دا چپټر وګورئ فاینل لپاره دا وګورئ بک ریویو ولا ورکړئ اساینمنټس ولا ورکړئ چې کور کې کینې ووي کینې مونږ اسلامیه کالج یونیورسټي شکر الحمدلله واحد یونیورسټي وه په ټوله صوبه کې چې مونږ هلکانو ته چې کوم دی نو ملټیپل چوایسز ورکړه او همدغه وجه وه چې هلکانو سره سره د هغې پیرنټس هم مطمئن وو لکه کم هلک آنلاین کلاسونه نو ټول نه ښه خبره ده آنلاین نی فلیش ډرایو کې یوسي دویمه ښه خبره وه فلیش ډرایو کې نی نو فوټوسټیټ کې یوسي درېیمه فوټوسټیټ هم نی نو بیا مطلب ټیچر سره ملو شي چې هغه ته کور دپاره اساینمنټ بک ریویو نو دا ټول مطلب ملټیپل چوایسز ورکړه ښه بیا زمونږ په رولز اینډ ریګولیشنز کې دا هم یو پروویژن دی که فرض کړه یو هلک زمونږ یو سټوډنټ که هغه مطلب یو خپل سیمسټر فری سکول غواړي مطلب هغه څه وجه باندې هغه مطلب سیمسټر پوره سیمسټر هغه بهر ته ځي په سکالرشپ باندې ځي یا مطلب خدای مکړه د هغه څه ایمرجنسي اسپتال کې داخلي یا څه نو هغه لکه د روز مطابق خپل سیمسټر فری سکول هم شي لکه مطلب دی چې بیا دوباره وروسته بیا ویلی کېږي نو مونږ چونکې ملټیپل چوایسز ورکړل دې دپاره د سټوډنټانو سره سره د هغې پیرنټس مطلب زمونږ شکرګزار دي مطمئن اسلامیه کالج کې موجود یو دلته را سره طالب علمان ولاړ دي د هغې سره به تپوسونه مداینه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ګل دا راته ووایه تاسو نن اولنۍ ورځ د راغلي اسلامیه کالج کې اول خو ډېر ډېر مبارک شه بیا راته ووایه چې څومره خوشحاله یې چې تاسو اسلامیه کالج کې صحت نشته زموږ د خوشحالۍ دا نه خوشحاله یو څومره محنت هم کړی و دې ورځ دپاره بس ښه ډېر محنت هم کړی و 9 10 کې نور 6 7 8 کې ښه محنت هم کړی و د اسلامیه کالج صرف د اسلامیه کالج ته راتلو دپاره مارکس هم څومره و 1057 بورډ هم کم یو پېښور پېښور بورډ ښه وایه زه دا لږ ووایي چې کوم تاسو راغلی تاسو وکتل کورونا وبا چې کوم په ختمېدو ده د هغې دپاره چې کوم ایس او پیز دي په خپله په هغې ته څومره عمل درآمد کوئ او تاسو خودي خو ګورئ په هغې باندې څومره عمل درآمد کېږي او جی زموږ کالج کې خو په ایس او پیز باندې ښه فل پروف پلان تیار کړی دی ماسک سره به سینیټایزر استعمال دی او موږ خپل هم په ماسک چې استعمال کوو د ایس او پیز باندې فل عمل کوو چې کوم نور طالب علمان دي چونکې د کورونا وبا اوس په ختمېدو طرف ته روانه ده الحمدلله نو نور طالب علمانو ته څه پیغام ورکوي بس هغې ته همدا یو پیغام دی چې په ایس او پیز باندې فل عمل وکړي چې تر هغې پورې چې تر څو پورې پاکستان کې د کورونا وبا فل نه ختمه شوې تر هغې پورې په ایس او پی باندې فل عمل کوي ډېره مهرباني یو بل سټوډنټ را سره وملاړی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو تعلق کوم ځای سره دی او تاسو هم راغلي اسلامیه کالج کې نن اولنۍ ورځ ده څه به وایي او جی زما تعلق مردان سره دی جی او پس دې د هر یو سټوډنټ یو خواهش وي چې زه اسلامیه کالج کې اډمیشن وکړم د دې دپاره ډېر محنت کول ضروري وي زمونږ ماشاءالله زمونږ اډمیشن دلته وشو او زه ډېر زیاته خوشحالي محسوسوم چې زما اډمیشن اسلامیه کالج کې وشو یو نوی ماحول دی یو نوی ځای دی نوي خلک دي نوی ښار دی ستاسو دپاره نو څنګه فیل کوئ پرون زه راغلی وم جینو فیلینګ لږ زه خفه وم خو اوس را سره ملګري میلو شو چې کوم ملګري ما سره میلو شو نو الحمدلله ښه قابل هلکان دي نو انشاءالله زه خوشحاله یم او نور هم
زما فیوچر به ان شاء الله زیر کیریئر به ښه وي. صحیح دا ته مو وایي چې تیر وختونو کې که مونږ کتل نو په دې وختونو کې به کلاسونه الریډي سټارټ شوي د اف ایس سی چې کوم سټارټونه به دا ځل د کورونا نه وجې دا کلاسونه لږ لیټ شو. تاسو څه ګڼئ چې ستاسو په دې کورس او په دې چې کوم دغه دی په هغې بس اثر نه پرېوځي؟ نه جی چونکې زمونږ 15 سپتمبر نه کلاسونه سټارټ کېدل د پی سی والا او 9 10 والا چې کوم سټوډنټ نو ای باندې به اثر پرېوځي د عید 2 3 میاشتې ضایع شوې. زمونږ خو به هر کال چې کوم دی 15 سپتمبر نه کلاس سټارټ کېدل او کوس نورې نه جی بالکل چینجز پکې نشته. د پی سی 15 سپتمبر نه کلاس سټارټ کېږي. صحیح. دلته چې تاسو د کورونا ایس او پیز خبره که مونږ وکړو په هغې باندې څومره عمل درآمد تاسو وینئ چې څومره خلک په دې کوي؟ جی دی باندې خو عمل درآمد کول پکار دي ځکه چې دا زمونږ دپاره چې حکومت کوم احتیاط یادي او څه احتیاط کول پکار دي نو موږ لازمي پکار دي چې ماسک مونږ اچو هینډ سینیټایزر یوز کو نو چې دا مونږ یوز کړو ان شاء الله د کرونا وبا به ان شاء الله مونږ شکست ورکړو. ان شاء الله د کرونا وبا چې کوم دی نو هغې له به مونږ شکست ورکوو. طالب علمان دي اسلامي کالج کې نن د دوی اولنۍ ورځ وه چې دوی ته ایډمیشن میلاو شوی دی. ډېر زیات خوشحاله هم دي. ګرانو کتونکو د سټوډنټانو خبرې تاسو واورېدې، د انتظامیې د وایس چانسلرز خبرې هم تاسو واورېدې. په یونیورسټیز کې دوی وایي چې موږ د کورونا مخنیوي لپاره چې کوم ایس او پیز دي په هغې عمل درآمد کوو. د څو پورې چې د شهید بنظیر بټ ومن یونیورسټي پېښور خبره ده نو هلته چې کوم د کورونا ایس او پیز په اړه باندې کوم اقدامات شوي وو، هلته سینیټایزر ګیټس لګېدلي دي، هلته ځای په ځای باندې د لاس وینځلو چې کوم سهولتونه دي هغه هم فراهم کړی شوي دي. طالبات چې څومره دي هغې ته هم اجازت نه ورکړی کېږي د ماسک نه بغیر. دغه شانې په دې نور یونیورسټیانو کې که موږ وکتل هغه شانې د سینیټایزر یا نور سهولتونه خو نشته، خو د ماسک په حوالې سره په کلاس رومز کې ماسکونه چې کوم دي نو هغه لازمي ګرځولی شوي دي او کوم طالب علمان سره چې هم ماسکونه نه وي هغه کلاسونو ته نه پرېږدي. دغه شانې د چې کوم فیکلټي ده، کوم وایس چانسلرز دي، د هغې هم دا وینا ده چې د کورونا وبا چې کوم ده نو الحمدلله په دې ملک کې په ختمېدو طرف ته روانه ده. نو دغه شانې ډېر زر به د ملک نه دغه وبا چې کوم ده نو هغه ختمه شي. ګرانو کتونکو همدې سره د پروګرام ټیم سر ته رسي اجازت غواړو. الله پامان.